السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تنها کلیک چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې، د جون په مزو کې به یې. عزتمندو څو ورځې وړاندې په کراچۍ بحریه ټاون کې جزلان هلک خپل ملګري ډیر بې دردۍ سره قتل کړی و. هغه گرفتار کړی شو. هغه نه پولیس والا انټرویو اخیستله چې اخر جزلان هلک ته ولې قتل کړو، دونه ظلم دی ورسره ولې وکړو او په څه وجه دی قتل کړو. قاتل ورته وویل د جزلان په حق لا دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو په کراچۍ بحریه ټاون کې څو ورځې وړاندې د ظلم حد انتها شوی وه، یعنی خپل ملګري رالګي شوی دی او بل ملګری یې ډیر په بېرحمۍ او ظلم سره قتل کړی دی. پولیس والا د قاتل نه انټرویو اخیستله چې اخر تا څه وجه باندې دا جزلان هلک قتل کړو. قاتل ورته وویل چې موږ موټر کې په چکر روان وو، په معمولي خبره یو بل سره روان شو، دماغو مې کار ونه کړو، سمدست مې په ده فایرنګ وکړو چې دې وجې نه دا په ګولۍ ولګېدو مړ شو. پولیس والا وایي چې د سره به هر وخت په بډه تمانچه وه او ګرځوله به یې. د جزلان قاتل د مخکې نه ډېر اوران او لوپر و، نشو مشو والا هم دا ښکاري داسې. پولیس والا د قاتل څه تصویران چک کړل چې د څه پکې تمانچه په لاس کې نیولې وه، عینکې لګولې وي او تصویر یې ویستی و. دې نه معلومیږي چې دا هم روان کس و. الله دې جزلان ته جنتونه ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو موږ ته پکار دي په معاشره کې داسې کس لا ترغیب ورکړو او د دې طاقتونه یې منې کړو، په صحیح لارې روان کړو، د دین او اسلام د لارې نه خبر کړو چې دې فضولیاتو نه ووړي. الله تعالی به مولا ډیر اجر راکړي. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.